کوم واده کې کوم خاده کې چې د شپې نه ډمې ګډېږي یا ټیپ او میوزیک وغیره یې هره شپه یا د واده په شپه نو داسې ودونو لا د کلي نیکان خلک او پښتانه دیندار خلک د نزي د داسې واده نه د بایکاټ وکي نو ان شاء الله تاسو په بایکاټ به دغه خلک راه راست راشي. دا سوالات جوابات طرف ته بزو ګورو چې د وخت کې مونږ سره فرست کال هغه به د چاوي او سبب ویل غواړي. السلام علیکم. السلام ورحمت الله وبرکاته. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای؟ شاه ولی الله خبرې کوم دي. السلام جناب شاه ولی الله صاحب تاسو خیر؟ شکر تاسو خیر دي کور خیر دي؟ بالکل خیریت ته الله م خوشاله کا ډیره مهرباني. زما ځکه چې دا تاسو چې کوم ټاپک دا مې ځین کېو بس چې وو ویډیو مو نه کوم بس دا شروع ډېر خوشاله شوم زبردست کار ډیره مهرباني جی الله م قدر وکا. شکر دی الحمدلله. ستاسو صحت راته وایه زمونږ اوریدونکي به هم د دې انتظار کوي چې ستاسو خبرې ووري. شکر الحمدلله بالکل ټیک ټاک دي. جناب څه به ویل غواړئ؟ نن سبا دي دا خلک یا سړي وي دا ښځې ورځي کورونو ته ورور ډبۍ دي خلکو ته جی جی او یې موږ د زکات راکړي که نه دي ښه جي ښه نو ما وی چې لکه دا خلک صدقه ورکړي خو د زکات ورکړي ځکه چې دا خلک صاحب نصاب وي او دې خلکو زکات ولي او دې ورته د زکات په نیت دا پیسې ورکړي او بیا زکات دې نه کېږي. بالکل جی بالکل زه دې باندې وضاحت کوم. ډیر مننه جی. وعلیکم سلام. دا شاه ولی الله صاحب ډیر ښکلې مسلې طرف ته زمونږ ستاسو توجه راوګرځوله. کوم خلک چې زمونږ ستاسو کورونو دروازو له راځي او هغوی په کور کوڅه کې موږ نه زکات غواړي نو د دغې خلکو حال په موږ باندې واضح نه دی چې دا یقینا غریب دی او که نه دی د زکات مستحق دی او که نه دی. نو چې داسې خلک چې د هغوی حال په موږ باندې پټ دی نو دوی له زکات مه ورکوئ ځکه چې کیدای شي د صاحب نصابي مالداري او تا نه پیسې غواړي نو که ته زکات ورکې ستا به غاړه بنده پاتې شي زکات به ونه شي ته به ما ورکړی دی او به نه شوې د دې د وجې دوی له هسې چې څونه د وسه کېږي ورکې خو زکات وله ښه نه دی ځکه ستا به غاړه بنده پاتې تا ته پته ني. ګورو چې موږ سره په لاین څوک دی او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جناب څوک خبرې کوي؟ جی رورا ما خو یو پوښتنه تاسو ته وکړه چې لکه دا کوم خلک چې لکه دا د 30,000 نه بره تنخواګانې اخلي جی 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 نو هسې په دې پیسو کې زکات شته خو په دې کې زکات نشته دا راته صرف په تنخوا باندې زکات نه وي ځکه چې یو بنده فرض کا 1,00,000 روپۍ تنخواه اخلي نو دا خو دې د راتلونکي ټولې میاشتې دپاره خرچه کوي او که فرض کا دې دا ټوله میاشت دپاره خرچه وکړي لکه پیسې یې ولګولې باقي دته کمې پاتې شوې نو په دې باندې یو کال تیر شي نو بیا به پې زکات وي هغه هم چې د 80,000 روپۍ ورته تنخواه کې پاتې شو کال پې تیر شو نو زمونږ په تنخواګانو خو کال نه تیریږي هغه میاشت هم پې سمه نه تیریږي. ډیره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ سپیشل ډور خبرې کوم حضرت علي و 400 جی حضرت علي رورا څه به ویل غواړئ؟ مستاسو خو ماشاءالله د زکات باره کې ډېرې ښکلې خبرې وکړې مهرباني خبرې مو کړې جی نو بس الله پاک موږ له طبیب باندې د عمل توفیق امین امین. څومره مینوال چې زما دې وخت کې اواز اوري جی جی ته دا پیغام ورکوم چې کوم مالدار خلک چې هغوی له پکار دي چې زکات ورکړي بالکل او دې سره مال ډېرېږي دې سره مال کمیږي نه دې سره مال ډېرېږي برکت پکې پیدا کېږي او جی بالکل برکت پیدا کېږي. جی مولانا صاحب جی جی څومره مینوال چې زمونږ اواز ټول مینوال ته زمونږ ډېر سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر اور حضرت علي تاسو ته ډېر ښکلی پیغام هم درکړ او تاسو چې دا اواز اورئ
او تاسو مونږ ته ګورئ نو تاسو ته دوی سلام وکړو نو تاسو یقینا چې وعلیکم السلام به ویلم وي زموږ پروګرام کې د شرکت کولو لپاره 65 15 093 دا زموږ ټلیفون نمبر دی ستاسو چې څه مسایل تاسو داغه پوښتنه بالکل کولای شئ ستاسو رور سلیمان شاه تاسو په خدمت کې حاضر تاسو له تاسو را مسلې جواب بدر کی ګورو چې موږ سره په لاین بسو کی او سبب ویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جناب خیر بالکل جیرو را خیریت ته تاسو څوک خبرې کوي زما نظیر خبر کوم د خبر پندونه جیرو را سبب ویل غواړي الله خوشاله کړ ډېر خوري خبرې مې زکات مبارک وکړو زما دکان دی کنه زه نن پښتنه کوم جی جی او دکان دا چې زه خلکو لم پکاتو باندې د کلم کاتي مسلکل دي شو په بټو کې کار کوي څوک مزدوران دي څوک خزر دي میاش با تنخواه او پیسې ورکوي کنه جی نو زمونږ وته لکه روپۍ د سیده د خلکو سره باندې او زه د مخکې له خلکو نه کوم دکانداران ناوینم په دغه په ودار باندې سودا راوړم جی نو ځکه وایم چې دا کم چې په ما باندې قرض دی جی یعنی د دکاندارانو او تمام په دې خلکو باندې دی کنه جی نو د زکات د دې څنګه د واجب هم ته وایي تاسو ته جیزه د دې اسانه قاعده خیمه تاسو بجی دا کم پیسې تاسو خلکو ته بند دي نو هغه پیسې اندازه ولګوي چې هغه تاسو سونه پیسې بند دي ټیک شو تاسو ته یو مقدار معلوم شي چې دومره پیسې ستا بند دي اوس بیا دویمه دا اندازو لګوي اسټیمیټ ولګوي چې په تاسو باندې د خلکو سونه قرض ده نو هغه پیسې به تاسو ته اندازه معلومه شي چې دومره پتا قرض دي نو چې کومه د خلکو سره بندي دي هغه ستادي او دا چې د خلکو پتا پوری دي نو دا به منفي کې دا به کټ کې نو باقی با تا سره چې سپاتې شي هغه ک 80000 روپے یا ردین زیاتې وي نو ته مالدار زکات ورکاو ک 80 یا 80 نه کمی نو ته غریبې داتیو نه چې کمی ته به غریبې بیا زکات ورکاو هغه به حساب کوي تاسو موجوده مال په دکان کې چې سوي دا به حساب کې او چې کمی پیسې تا سره نور په خلکو دی پوری او بچت کیږي قرضونه ته ورکې او بچت کیږي هغه ک 80000 تر رسیدنو ته مالدار زکات به ورکې الله خوشاله کړ الله ګران شي جی په الله ګران شي ګورو چې دی وخت کې مونږ سره په لاین باندې سوق دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب سوق خبرې کوي شمس علی جی شام خان خبرې کومه جی رورا سبب ویل غواړي خبره اورې مزیداری جی خدای منځ باره کې ما تاسو کو چې منځ کې اکثر د خلکو ډیر زیاته ضروري په منځ باندې لږ خبرو کې ان شاء الله په مانزه باره کې به هم خبر اوشي ان شاء الله او جی مهرباني ډیر مننه جی کال کولو د مانزه باره کې زبه یو پته لګی نه زبه په خندا کې کما خو خبره د افسوس ده ډیر خلک اغوي تا چې سم مشکل راشي سم مسائل و تراشي نو هغه خلک د غټو غټو تسبو طرف ته زه غټه تسبیح زکه یادوم چې د دې خلکو ذهن نه دا تصور وزي غټو غټو تسبو طرف ته متوجي شي کاونټر را واخلي او وظیفه کوي چې دا وظیفه وکړو دا کار بدی شي هغه ختم وکړه دا کار بدی شي دا کارونه که د مرسته تاسو کې نمونځ خو نه کومه سار د کړي وینا ماسختن د کړي وینا مازیګر د کړي وینا د مرز دغه حال دی او چې مشکل راشي وي دا ختم ولا شروع کدا کار بدیو شي دا کارونه په وظیفو نه کیږي ته خدای ته سجده نه لګي ته خدای ته منځونه نه کې الله ته تندې نه لګي ستا کارونه په تسبو په وظیفو باندې کیږي کم مصیبت کې شراګيري نو دام د دې وجه چې ته الله ته سجده نه لګولې د ابلیس د یوې سجدي انکار باندې ابلیس نه څه جوړ شو ابلیس د سنه شو دا خو په دی وجه چې د سجدې نه انکار کوي ته خو دروازې سو سجدې پرې دی نو کته دا غونډه تسبیح ختمه کې قرانونه ختم کې وظیفو کې ستا په وظیفو کار نه کیږي پتا به الله رحم او کرم نه کوي پتا به احسان او فضل نه کوي چې ته الله ته تندې نه لګي اصل عبادت مونږ دی ته چې څو غواړې نو مونږ شروع کا نو بیا غواړم الله به اسبه صدر کوي السلام علیکم السلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام جناب سو خبرې کوي آیا تاسو خبرې کومه جی رو رسب ویل غواړي مولوی صاحب جمعې موږ چې قضا هي قضا مسکیږي د جمعې موږ چې قضا شي نو بیا به د ماسپخین موږ کې لس رکعات به بیا کې
صحیح وي لس رکعاته ټیک شو جی. 10 رکعاته مطلب دا چې کلی کې یو ځای کې د جمعې مونږ درته ملون نشو نو بیا به د نور کله د ماسپخین مونږ د څنګه کو اغه سه به کې مونږ خو به قضا نه یعنی ټیم د ماسپخین می خو د جمعې جمع بنه ملاويږي او که بالکل قضا شي مازیګر ټیم کې کینو بیا به صرف 4 رکعاته فرض قضا کې د ماسپخین. ډیر مننه جی کال کول. دا زیارت پورز زمونږه پروګرام دین او دنیا نو تاسو ک کال کوي صرف د زیارت پورز 651503 تاسو ډایل کوي اغم د سلور بجونا تر 5 بجو پورې نو ان شاء الله تاسو زمونږ تر منظر رابطه خبره ترې بکیږي تاسو سوالي داغه جواب به درکړي کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب سو خبره کوي د کم زینا عمران درزونه جی عمران روډ سب ویل غواړي او چې تاسو یو څه سره یو نیمه تاسو आवाज کټ کیږي زبې پويګه منا او صحیح شو یو کته یو نیمه ته سونه دا کنه او شل روپے به قرض دی شل 15000 په قرض دی او نو دی باندې زکات کیږي یا نه کیږي کفرز کا دا یوی نیمه تولې سرو زرو قیمت نن سبا 1.5 लाख روپے وی او جیو نو دی به دا قرض شل 15000 روپے ته ماینس کی ختم کټ بکی نو باقی به د سره 1,10,000 او یا 1,15,000 روپے پاتې شي او نن سبا چې چا سره 80,000 روپے وی نو د مالدار زکات باور کوي نو ستو وای چې په 1,15,000 زکات راغی کرانغه ولی نجی بالکل ٹھیک جی ساسره مسئلے حل تاسو ته ملو شو بل جی او تاسو مې کو روزګار هم ډیر خراب دي مو خدای سو وظایف هم راتو خو نو خوي تاسو مونږ بر وخت کوي 15 وخته الحمدلله جی ماشاءالله 15 وخته مونږ پابندۍ سره کوي او لئیلا فی قریش صورت تاسو روزانه 101 زلوای ٹھیک شو جی الله بغیبی مدد کوي امین امین ډیر مننه وعلیکم سلام السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل خیریت تیرو رسو خبر کې مرحبا کوم دی رسولنا جیرو رسب ویل غواړي یاره چې څو یو واتی یو هغه کې ته په شمه او نکري جره شپږی نو دی نو که خوراک څنګه کم واده کې کم خاده کې چې د شپې نه ډمیګړیږي یا ټیپ او میوزیک وغیرہ ارش په یا د واده پښبي نو داسې ودونو لا داسې ودونو لا د کلی نیکان خلق او پښتانو دیندار خلق د نزي د داسې واده نه د بایکاټ او کی نه ان شاء الله تاسو په بایکاټ به دغه خلق راه راست تراشي جزاک الله الله خوشاله ډیر مننه جی ډیر زمونږ د پروګرام ټایم عموم سر تر رسیدلې دي نو زبتا سن اخلم اجازت دلوي الله په امان. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.